نو د شعبان د میاشتې چې کومه شروع ده اوس د دې په سنتو کې یو سنت دا دی چې په دې میاشت کې روژې ډېرې زیاتې ونیول شي او دا د نبي علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا چې په دې میاشت کې به یې روژې ډېرې نیوي. عائشه بیبي فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام په یوه میاشت کې دومره نفلي روژې نه دي نیولي څومره زیاتې روژې به چې د شعبان په میاشت کې نیولي. حتی تر دې پورې عائشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی زمانه به چې په روژه کې کومې فرضي روژې پاتې شوې وې که نه نو هغه به ما د دې شعبان میاشته ساتلې. وی ما وی چې په نورو میاشتو کې اکثر بیا د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کومه او په دې میاشت کې نبي علیه السلام په خپله روژې نفلي ډېرې نیسي نو زه به پکې د خپلې فرضي روژې ورسره هم نیسم. ما به ورسره پکې فرضي روژې نیولي د نبي علیه الصلاة والسلام سره په دې میاشت کې. اسامه رضی الله تعالی عنه فرمایي دا د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه زوی دی او دا پلار او زوی نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر محبوب صحابه کرامو. نبی علیه الصلاة والسلام ورسره ډېره مینه وه د دوی هم د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه وه د نبي علیه السلام هم د دوی سره ډېره مینه وه. نو اسامه رضی الله تعالی فرمایي یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبره ته د شعبان په میاشت کې دا روژې ولې ډېرې نیسي په دې کې ډېرې نفلي روژې نیسي دا ولې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو زه په دې میاشت کې روژې ځکه زیاتې نیسم چې په دې میاشت کې د انسان د پوره کال اعمال دا د الله تبارک وتعالی په دربار کې پیش کیږي نو زه غواړم چې زما اعمال د الله په درگاه کې پیش کیږي چې زه په روژې سره یم. ګوره نبی علیه السلام د هغې وجه هم بیان کړه. پوره کال د انسان نه ګناهونه شوي نو چې د ده د اعمال الله ته پیش کیږي او الله تبارک وتعالی په ده باندې فیصله کوي او ده ته ګوري نو چې کله ده روژې نیولي د الله تبارک وتعالی به پې ترس راځي. ګوره چې قاضي کله فیصله کوي که نه او د یو تن خلاف فیصله کوي خو چې کله هغه ته وګوري چې هغه لوږو وښلی دی تندو وښلی دی ډېر په بد حالت کې دی نو د دې قاضي پې هم کله ترس راځي نو هغه سزا پې وانه ورئ. دغه رنګ ستا اعمال د الله په درگاه کې پیش کیږي د الله په دربار کې پیش کیږي او الله ستا عمل نامې ته وګوري خو چې دلته تا ته وګوري تا روژه نیولې ده ته په روژه کې نو الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما د یارې د وجې نه هغه روژه نیولې ده زما د وجې نه هغه لوږه او تنده برداشت کړې ده زه په ده باندې سزا څنګه واورم زه به سزا څنګه واورم. ای فرشتو په دې کومه عملنامه کې چې نیکۍ کړې دي اگر چې کمی به وي کمزورې به وي خو دا ورله قبول کوي او کم ګناهونه چې کړي دا ورله په نیکو باندې بدل کوي او دا عملنامه ورله سنبال کوي د روح کال. نو دی به وایي الله چې ما خو کوم ګناهونه کړي په روح کال کې خو ما په خپله عملنامه کې ونه لیدل او داسې نیکۍ مې پکې ولیدې چې الله دا خو ما کړي نه دي. فرشتې به ورته وفرمایي ای بنده دا د شعبان د میاشتې د روژو په برکت سره الله هغه ګناهونه ستا په نیکو باندې بدل کړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زه په دې میاشت کې روژې ځکه زیاتې نیسم او ګوره نبی علیه السلام په خپله ځان ته نسبت کوي چې زما عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي چې زه په حالت د روژه کې یم. داسې نه وایي چې ای زما صحابه کرامو په دې شعبان کې زیاتې روژې ځکه نیسئ چې ستاسو عملنامې د الله په درګاه کې پیش کېږي چې تاسو په روژې سره یې چې په تاسو باندې الله رحم وکړي. نبی علیه السلام ځان یادوي چې زه دا غواړم چې زما عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي چې زه په روژه سره یم چې الله په ما رحم وکړي. ورنه د نبی علیه السلام په عملنامه کې به څه روح کال د نبی علیه السلام په عملنامه کې به څه خو داسې اوږدې سجدې به وي داسې اوږده قیام به په مانځه باندې چې د هغې د وجې نه به د نبي علیه السلام خپې پړسېدلې وي داسې د نبي علیه السلام په عملنامه کې به لیکلی شوي چې په لاره کې ورته غنې ورتاو کړې وي نبي علیه السلام هغه معاف کړي دي. د نبي علیه السلام په عملنامه کې به دا و چې په مخ باندې ورته لارې ورتوکلي دي خو نبي علیه السلام معاف کړي دي. د نبي علیه السلام په عملنامه کې به دا و چې د کونډو او جړه یې قبول کړې ده یتیمانو ته یې ځان رسولی دی دغه به وکړه. د نبی علیه السلام په عملنامه کې خو څه ګناه نه وه خو بیا هم نبي علیه السلام فرمایي زه دا غواړم چې زما عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي چې ما روژه نیولې شي. اوس ما او تا له پکار دي که نه مونږ په روح کال کې وګورو که نه مونږ نیکۍ څومره کړي دي مونږ ګناهونه څومره کړي دي ودې ګورو که نه زما د عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي د روح کال چې په دې کې به ګناهونه زیاتې او نیکۍ زیاتې مونږ ته علم دی چې زمونږ په عملنامه کې به ګناه زیاتې او نیکۍ به صحیح کمیږي خو چې د الله په دربار کې زمونږ عملنامه پیش کېږي او مونږ په حالت د روژه کې یو او دلته راباندې الله سزا اوري خو چې ما ته وګوري چې ما د هغه د یارې نه روژه نیولې ده هغه فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو په ده باندې زه سزا څنګه واورم خیر دی دا ګناهونه ورته معاف کړئ دا نیکۍ ورله قبول کړئ.
نبی علیہ السلام فرمایل د شعبان په میاشت کې زه روژې ځکه نیسم ډېرې زیاتې. یوه وجه دا ده. او دویمه وجه دا ده، بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي د دې شعبان په میاشت کې الله تبارک وتعالی ملک الموت ته د هغې تمامو انسانانو لیست ورکوي چې پر روان کال کې به دا مړه کېږي، وفات کېږي. ملک الموت ته هغه لیست په دې میاشت کې حواله کېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایل زه غواړم چې زمونږ د لیست مرګ او زما نوم د مرګ ملک الموت ته ورکېږي، هغه په داسې حالت کې ورکړی شي چې زه په حالت د روژه کې زه په حالت د روژه کې ما ګوره تاسو وایه که نه هلکه پلان کې بنده سره مې ضروري کار دی رای وله خو ما ته پته ده چې هغه کمزوری دی، هغه بیمار دی، هغه نشي راتلی. خیر دی ډېر په سکون او په سهولت او په آرام سره یې راوله، خو زما ورسره کار دی رای وله مال داسې ده که داسې نه ده. تا ته پته ده چې هغه نشي راتلی، کمزوری دی، بیمار دی، خو ته چې راولې نو ګوره هلکه ډېره نرمي ورسره وکړه، تکلیف ورته ونه رسي. الله تبارک وتعالی چې ستا نوم ورکوي ملک الموت ته او تا روژه نیولي، الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي چې ستا نوم ورکېږي ملک الموت ته، او الله تبارک وتعالی په تا باندې نظر وواچوي چې تا روژه نیولې ده. الله تبارک وتعالی ملک الموت ته ووایي هی دې زما خواله راولي، خو ګورې کمزوری دی، لوږه ده، پې تنده پې ده، په حالت د روژه کې دی، ګورې په راوستو کې ورسره نرمي وکړه، سختي ورسره مه کوه. نو نبی علیہ السلام فرمایي په دې میاشت کې د تمام کال چې څومره انسانان مړي د هغې نومونه ملک الموت ته حواله کېږي. نو زه پکې روژې ځکه نیسم چې زما روح ملک الموت ته، زما نوم ملک الموت ته په داسې حالت کې ورکېږي چې ما روژه نیولي. نو په دې میاشت کې یوه سنت طریقه دا ده چې په دې کې روژې زیاتې نیسئ زیاتې. اخیری چې کومې اوویشتمه اتېشتمه نهه ده د دې استثنا کې شوې دغه مه نیسه، ځکه چې دا لږه وقفه وکړي چې رمضان المبارک ته لږ تر و تازه شي دوباره چې هغه روژې بیا ښه سمې ونیسي. دویم په دې میاشت کې 15 شعبان راځي چې موږ ورته شب برات وایو، د هغې شپې ته 15 شعبان راځي او د هغې شپې ته شب برات ویل کېږي. یعنې د 14 شعبان او د 15 شعبان په منځ کې چې کومه شپه ده د دې شپې هم ډېر فضیلت په احادیث مبارکو کې راغلی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي 15 شپې چې چا ژوندی کړي دا یې روڼ کړي د الله تبارک وتعالی په عبادت کې وجبت له الجنه، د دې انسان دپاره جنت واجب شو، جنت ورله واجب شو. کمې شپې؟ یو 8 ذوالحجه د لوی اختر د ورځې نه 2 ورځې مخکې، او دویم 9 ذوالحجه، او درېیمه 10 ذوالحجه چې د لوی اختر شپه ورته ویلې کېږي، او دارنګې د واړه اختر شپه 4 شپې شوې که نه، او 5 د 15 شعبان د 15 شعبان شپه چې شب برات ورته ویل کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دا 15 شپې چې چا د الله په عبادت کې روڼ کړي، الله تبارک وتعالی د دې انسان دپاره جنت واجب. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی دومره خلقو ته مغفرت نصیب کوي. نبی علیه السلام فرمایي وایي قبیله بنو قلب چې څومره بیزي دي او په هغې باندې څومره ویښته دي د دې برابر. دا قبیله بنو قلب داسې قبیله وه که نه، دوی به دا ګړي بیزي ډېرې زیاتې ساتلي، ډېرې زیاتې کنډه کې به وي، او هغه بیزي به یې ساتلي چې په هغې به دا ویښته هم ډېر زیات وو. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي د 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی دومره خلکو ته مغفرت نصیب کوي چې د بني قلب چې څومره بیزي او ګړي دي او په هغې چې څومره ویښته ولاړې د هغې په مقدار سره، یعنې په بې شمېره خلکو ته پکې الله څه نصیب کوي؟ مغفرت نصیب کوي په شب برات کې د 15 شعبان په شپه باندې. خو نبی علیه السلام وفرمایل وایي 2 کسانو ته پکې الله مغفرت وکړي. ډېر خلک په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی بخي، خو 2 کسان پکې الله نه بخي. کم یو نبی علیه السلام وفرمایل کینهګر انسان چې په زړه کې بل مسلمان ته کینه ساتي، د بل مسلمان پر راغورځېدو باندې خوشحالیږي، د بل مسلمان پر رسوایۍ باندې خوشحالیږي، د بل مسلمان په تکلیف باندې خوشحالیږي، داسې انسان ته الله تبارک وتعالی په شب برات کې مغفرت نه نصیب کوي. الله تبارک وتعالی پکې بې شمېره خلکو ته مغفرت نصیب کوي، خو دې انسان ته پکې مغفرت نه کېږي د کوم انسان په زړه کې چې بل مسلمان ته خیرې وي. او دویم نبی علیه السلام وفرمایل وی الله تبارک وتعالی په دې شپه باندې هغه انسان ته مغفرت نه کوي د چا چې پنسي د غوټو نه ښکته وي،
نارینه سړی دی او پنسې د غوټو نه ښکته ساتي، الله تبارک وتعالی پکې دې انسان ته مغفرت نه کوي. ځکه دا علامت د تکبر دی. څوک چې دا پنسې ښکته راکاږي دا متکبر انسان وي، دا د تکبر علامت دی. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، الله تبارک وتعالی فرمایي، حدیث قدسی دی چې تکبر الکبریا ردائی، چې دا تکبر زما صادر دی، زما صادر دی. او چا چې زما نه دا صادر راکاږو الله تبارک وتعالی فرمایي زه به ورله سټ ورمات سټ ورله ورمات کړم. څوک چې زما نه دا صادر راکاږي نو دا پنسې د غوټو نه ښکته ساتل دا تکبر دی، علامه د تکبر ده. نو په شب برا کې د 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی د انسان ته څه نه نصیب کوي؟ مغفرت نه نصیب کوي. نو بهرحال دا دوه ګناهونه د ځان نه ایستل پکار دي. دارنګې د 15 شعبان چې کومه شپه ده د هغې په خصوصي توګه باندې اهتمام پکار دی. په دغه شپه باندې الله ته ودرېدل، الله ته جړل، د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوز شي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او الله تبارک وتعالی په خپل 3 اوازونه کوي، 3 اوازونه. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي څوک سوال غوښتونکی زما نه شته دی چې زه سوال قبول کړم، داسې څوک شته دی چې زما نه څه وغواړي زه ورله ورکړم. دویم اواز الله تبارک وتعالی دا کوي څوک بخښنه د خپلو ګناهونو غوښتونکی شته چې زه یې وبخم. داسې څوک شته دی چې ما ته نن شپه چغې ووایي وجاړې راته، ما ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسې زه ورته مغفرت نصیب کړم. او دریم الله تبارک وتعالی فرمایي څوک رزق غوښتونکی شته دی چې زه ورته رزق ورکړم، غریبي ده پې، تنګدستي ده پې، داسې څوک شته دی چې ما نه رزق وغواړي زه ورله رزق ورکړم. نو الله تبارک وتعالی د طرف نه دغه 3 اوازونه کېږي. کو څوک سوال کوونکی وي نو سوال وکړي چې درې کړمه، کو څوک د ګناه نه توبه ایستونکی وي نو توبه وباسه چې معاف دې کړمه، کو رزق غوښتونکی نو وغواړه زما نه چې نن شپه کې درته زه رزق درکړم. نو په 15 شعبان په شپه باندې پاسېدل پکار دي، الله ته ودرېدل پکار دي، د الله نه دعاګانې غوښتل پکار دي، د خپل ځان دپاره، د خپلو مړو دپاره، د خپلو ژوندو دپاره، د تمامو مسلمانانو دپاره دعاګانې غوښتل پکار دي. نو په دغه شپه باندې د الله تبارک وتعالی عبادت کول په خصوصي توګه باندې دا ډېر زیات اهمیت لري، فضیلت لري. او دغه رنګې د ورځې روژه نیول دا هم ډېر زیات فضیلت او ثواب لري. به هر حال بهترینه میاشته، غوره میاشته د رمضان المبارک د تیاری میاشته، د رمضان المبارک د تیاری میاشته